نن موږ سره د قومي وطن پارټي چارسدې په دلی کونسل کې چې د هغوی کاري کړې ده او لکه تاسو ته چې څلور کاله کې څومره فنډ میلاو شو په خپله حلقه نیابت کې تاسو څومره کارونه کړي دي عوام مطمئن دي که نه مطمئن دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لومبي خو زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو د ملاقات پروګرام کې یو ځل بیا مخکې هم موږ راغلو، یو ځل بیا تاسو ماته دلته کې دا مقرره کړه چې که د خپلې حلقې څه ویناوي یا د دې علاقې څه ویناوي نو په هغې باندې یو تفصیل کا مطلب دا بلدیاتي نظام کې به دی دا به یو نچلي سطح او نچلي طبقې ته راشي. نو زما خیال دا دی چې لومبي خو هغه شیز پوره دغه سره ونه شو. دوی چې کوم طریقې سره دا دغه کړو نو په هغې کې که ستاسو ذهن ته راځي د نن نه څلور کاله مخکې دی کې چې کوم خلک ولاړو هر یو سړي دا توقع وه چې یاره لکه مطلب دا به یو ډېر ښه نظام وي یو ډېر ښه طرف ته به ځي او دې کې به د خلکو ډېر ښه کارونه کېږي. بهر کې هغې دغې کې مونږ ډېر نه ځو، هغه چې څه دي هغه خو ستاسو مخامخ هم دي، مونږ ته هم مخامخ عوامو مفاد لټوري دي. نو د دې هغه دغه چې کوم نو هغه دغه سره ونه شو چې کوم مونږه لکه دغه په وجه باندې غوښته چې بلدیاتي نظام باندې به مونږ د خپلو عوامو خدمت وکړو. نو هغه شانتې ونه کړی شو، زما په حساب خو نه دی شوی. نو دا راته ووایي چې لکه څلور کاله تاسو تېر کړل چې زما خپل ذاتي دغه دی نو ما الحمدلله خپل وس کړی دی، خپل مې دغه کړی دی. که زما د سپورټس فنډ راغلی دی، که هغه زما بعضې وخت کې دوی مونږ ته داسې کړو چې سپورټس نه دغه شوی و چې یاره که تاسو سپورټس له نه ورکوئ نو دا تاسو دغه له ورکولی شئ، سوشل ویلفیر کې لګولی شئ، په اګریکلچر کې لګولی شئ، یا لکه نور دوه دغه داسې یو چې هغې کې تاسو لګولی شئ. نو تر څو پورې چې زما خپل دغه دا دی ما ته چې کله څه میلو شوي دي یو ځل ما ته دې کې فنډ کې کم دغه میلو شو نو د هغې باندې نو هغې سره موږ خپلو ملګرو هغې کسانو خپلې پیسې څه یو ځای کړې او په هغې باندې موږ د تنګي سپورټس ګراونډ له چې کوم دی نو دوه رولرې جوړې کړې او هغې سره سره یو رولر چې کوم دی هغه ما خپل ذاتي دغه سره د هغې نه مخکې جوړ کړو تنګي سپورټس ګراونډ له، بلکې هغه نن سبا او په سپورټس ګراونډ کې نه استعمالیږي. هغه چې کم تنګي کالج کې ګورنمنټ ډیګري کالج دی او هغې کې کم ګراونډ دی هغې کې کم پیچ جوړیږي هغې لپاره استعمالیږي، یا زمونږ کم های سکولونه دي نمبر 1 او نمبر 2 نمبر بارها ځله چې کم دی په کونسل کې دا اواز اوچت کړی دی. خو چونکې زه به تاسو ته دا یو خبر وکړم چې په هغې وخت کې که ستاسو هغه ویډیو به اوس هم چا سره موجودې کیدي شي تاسو سره مې هغې کې تاسو وګورئ چې د هغې کله مونږ دا ډېر زیات دغه اواز ما په خپل ځاني اوچت کړ نو ما په بل سمدس چې کوم هغې پسې دغه زمونږ اجلاس و نو په هغه اجلاس کې بیا ما د دې دغه دام کړو چې یاره لکه مطلب دا دی د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان چې کوم دی هغه ما سره په هغې کې NP ملګري مو ولاړو، ما سره هغې کې JUI ملګري مو ولاړو، د قومي وطن پارټۍ خو ما سره ماشاءالله ټول خپلو. خو چونکې ما سره په هغې کې نه د جماعت اسلامي ملګري ولاړو او نه ما سره هغې کې د تحریک انصاف ملګري ولاړو، بلکې هغې د هغې مخالفت کړی. نو ما هغې کې هغه اواز هم د اوچت کړ چې بهی دا خو لکه مطلب دا ستاسو عمران خان چې کوم دی د کرپشن خلاف خو هغه اواز اوچت کړی دی. نو که نور چاله په کار وکړو نو په کار دا چې ما سره د پاکستان تحریک انصاف کوم د ضلعي ممبران دي هغوی ولاړ وي، خو چونکې ما سره هغوی هغې کې مرسته ونه کړه. او زه خو خپل الله پاک ته انشاءالله غاړه زما په خیال آزاده ده، ولې چې ما ته کومه پیسه میلو شوې ده، کومې پیسې یا راکړي دي یا کوم فنډ راکړی دی نو الحمدلله هغه لګېدلی دی. او د هغې دغه دا دی چې ما سره اوس هم څوک ځي نو د نن نه چې 4 سال مخکې ما په سینیټیشن کې کوم فنډ لګولی دی نو هغه الحمدلله اوس هم هماغه شانتې دی، ولې چې د هغې وجه دا وه چې ما هغه ځای کسانو ته ویلو چې بهی د دې به دا پوزیشني دې کې به ایک چارټ کېږي، دې کې به ایک دو چار کېږي، تاسو ورته ودرېږئ. په سوشل ویلفیر کې ما ته 2 ځله فنډ میلو شوی دی، یو ځل کې مونږ ته ویل چیر میلو شوي دي او 6 دي یا 9 دانې او یو ځل 29 سلایي مشینان میلو شوي دي. او اوس د لاست ځل چې کوم دی هغه ما په قراندازۍ کړو، د لاست ځل هم ما په قراندازۍ کړي دي 110 مشینان. بالکل تاسو هغه شیز راغشتی شئ، ریکارډ پروت دی د 110 مشینانو
او هر کور ته کال کولی شي، هر سړی ته کال کولی شي، هغه به تاسو ته وایي چې او موږ تشخیص میلاو شوی دی. که چا ووایي چې ما پسې راغلي وو چې د هغوی موبایل نمبر نو هغوی پسې ما ته ګودو وکړو، هغه نه دي میلاو شوی، نو هغه په ځای باندې ما چې بیا چاله دا ورکړی دی نو د هغې شناختی کارت فوټوکاپي ته ما اخیستې ده او ما ځان سره لیکلی دی چې بی دا شیز ما دې له نه دی ورکړی او دې کس ته مې حواله کړی دی. زه دا خبره ډیره په افسوس سره کوم د کرپشن په حواله سره، زه تاسو ته وایم چې دا حقیقت دی کې زه تاسو ته دغه نه کوم چې یاره دې کې څه انکار نشته او نه دې کې دروغ شته. تاسو ټیک ده، عوام هم دا ټیک وایي، تاسو هم دا ټیک وایي. ما اواز هم اوچت کړی دی، نن په بل ځای کې نو لیدلی هغه دلته کې په دې دغه کې اخیستی شوی دی، ډسټرکټ کونسل په فنډ کې اخیستی شوی دی. ما د هغې ملګري نه تپوس وکړو چې بی دا شیز تاله د تنګي چا خو نه دی راوړی. زه په هغې الله ګواه دی چې زه ډېر زیات خفه شوم چې یاره دا خو لکه ما ډېر د دغه نه کړو چې یاره لکه په ښه طریقه سره ما تقسیم کړی دی چې دا غریبانانو ته ورسي. نو هغه کې جي چې ما هغې سره خبرې کولې دې دوران کې هغه یو پوټی لږ ډسټرب شو، خو بیا ما ورته ویل چې نه داسې څه خبره نشته، انشاءالله دا به زما او ستا منځ کې مشین په 4000 روپۍ په 4000 روپۍ د هغې کس نه یو دانه سلای مشین چې دی هغه اخیستی دی، 18 دانې یې ماله راکړي دي. اوس دا تاسو خپله سوچ وکړئ چې که فرض کو دا په عوامو کې تقسیم شوی وي نو خو دله به 2-3 دانې راغلی وي، خو چونکې دا د عوامو نه دی تقسیم، دا زه لکه په دې دغه سره ویلی شم چې کم یو شیز یو انسان ته پته یو هغې اونه وي یو هغه د دروغو نه کار والي نو هغې کې ګناه هم ده، نو زه دغې د ګناه کې ځان نه راولم. دا ما تاسو ته یو د دې زنده ثبوت. راجا صاحب کوالټي ماشینان دلته تاو دغه کړو، هغه ماشین هم زمونږ لږ پېښور ته وړو او هلته هغوی ته وایي چې دا ماشین به تاسو ته مونږ په 2200 روپۍ جوړ کړو، او د کپړې نوم پې بل و، دننه میټیریل نور و، هغې کې په لکونو کروڑو روپو کرپشن شو جي، هغه ماشینات تقسیم شو، هغې کې بیا انټي کرپشن والا به راغلو، هغه شی بیا دباو شو، تاسو پوزیشن کې وی پارټي باندې لیډر وی هغې شو مونږ اوچته کړو، تاسو بیا هلته په ځای پرېښودل. ګوره جي ما خو خپل یو وس کړی دی، خو چونکې په 75 ډول غواړم لکه چې څنګه ما تاسو ته سیوینګ ماشینان وایي، زه له نږدې یو مثال درکوم. کله چې ما خپل کس د شناختی کارډونو سره د خپل ریکارډ سره یو ځل راولېږه نو هغه ماشینان اوچت کړل، په دویم ځل چې کم بیا ما له شناختی کارډونه رالل بیا ما خپلو کس راولېږه سره د ګاډي چې یاره دا ځان له سره دلته کې راوړه او د دې ځای نه چې لکه مطلب دا دی د دوی دا دغه چې یاره تاسو یو فارم ساین کوئ او ورکوئ نو د تنګي نه چې یو سړی راته نو هغه به کم از کم 200-250 روپۍ لګېدې. حده پورې تنګ شوی ما چې د اتمانزو یونین کونسل، د عمرزو یونین کونسل، د شیرپو یونین کونسل، د حصار نیری یونین کونسل، بلکې د 400 د مختلفو یونین کونسلونو نه به خلک راتل، فارم به راوړه، ما ته به ویې ستا هلته کې 110 ماشینان پراته دي. په هغې باندې ما په ډسټرکټ کونسل کې خبره موچته کړه، بیا هغه کم د سوشل ویلفیر آفیسر چې و هغه ما ته وی چې یاره خیر دی تا به ما ته ویلو چې زما د آفس نه تا پسې چا څوک درلېږل. ما ورته ویل چې جي ګوره دا خو ما تا ته ووی او ما تا ته ظاهره ماشینان ایثار کړل، بهی دا ولې ایثار شو، دا ډسټرکټ ناظم او د ډي سي صاحب په وینا باندې دا تاسو نه ډیډکشن شوی دی. ما چې زه هېڅ قسمه ډیډکشن نه منم، ما له به 15 ماشینان دا چې کوم ته پرېږدې دا به اوس راکې او په دې ټایم به یې راکې، دې ماشینانو سره به یې یو ځای اچوم. الحمدلله ما ته 110 ماشینان وړي دي، خو چونکې هغوی خو خپل وس وکړو نو دا که دې فرض کو دلته کې ایثاروله نو دا د دې هغه دغه ما تاسو ته ووایي چې لکه مطلب یې دی که خو دا د کرپشن دغه د هر چا چې کول چاله خو یې ورکول نه ما نه خو په وختن راځم نو هغې کې ستاسو خبره بجای ده چې څومره پورې زمونږ دغه او د هغې ما کلکولیشن لګو نو زما په حساب سره 100 کروڑ روپۍ خو شا په هغې کې غبن شوی په ماشینانو کې. دا حقیقت دی، هغه ماشین کوالټي ډیره زیاته کمزورې وه او هغه چې کم دی نو دغه په ملي بګت کې د هغې سرکاري ریټ چې کم دی نو څه د پاسه 8000 روپۍ لګي. بالکل 2200 یې موږ ته پېښور کې ویلو چې دا کوالټي ماشین نو ما خو تاسو ته ویل چې سوي ان شاء الله زه تاسو ته کلیر کټ خبرې کوم، یاره صرف د الله د ذات نه پکار ده. باقي د فند په حواله سره د 2015 کې زمونږ دا الیکشن شوی دی، په 2015 کې موږ دلته کې حلف اخیستو د ډسټرکټ کونسل د تحصیل کونسل چې کوم او په هغه وخت کې زمونږ چې کوم لومبي بجټ پاس شوی دی نو د هغې زمونږ د اګریکلچر ډپارټمنټ هغې کې چې کوم زمونږ فند لګېدلی و هغه فند کې مونږ ته کوم سره مونږ لیکلی و د خپل یونین کونسل دپاره د زمیندارو دپاره ما ته هغه سره نه میلاوېده، ما لیکلې سونه یوریا وه، هغه ما له دا شی راکوو چې هغه د هغې د ځله تاسو بالکل ریکارډ روباسئ. په هغې کې بله یو خبره هم داسې ده چې هغې کې زمونږ بدقسمتي دا وه
چې منټس په زمونږ چینج کېدل ډیر ځله زمونږ د ملګري د میډیا الته کې به وو د دې منټ زوالي د خبره کوم چې د منټ زوالي څه تاسو همیشه چې مونږ کله اجلاس تاسو چې منټ چل کېږي منټ چل آیا مدد چې کوم یو اجلاس شي نو بل اجلاس کې دا لازمي نه چې دا غزول اجلاس منټ تاسو درکړي دا سیده جی چې لکه تاسو ناشتي او زه تاسو ته وایم چې دا تاسو ارسولي کل د مالتي مونږ ډیر ځله دا کوشش کړی دی اپوزیشن ته چې کله مونږ راوړی د نن 2 کال یا 2.5 کال مخکې چې کله مونږ د دې سره زمونږ پارټي اختلاف راغی د دې حکومت ځلي حکومت سره او مونږ ته بیل شولو نو په هغه وخت کې چې کوم مونږ چغي والدي نو دا هغه اثرات منفي اثرات چې کوم دي نو هغه مخکې به تاسو کې دي شي تاسو خاصم کوېسچن کوي نو زه هغه له برازمه چې هغه کې مونږ ته څومره نقصان شوی دی بلکې هغه کې زمونږ د ځلي ته څومره نقصان شوی دی کستا وانه دا زمونږ د ډیسټریکټ کونسل د بازي شیزونو د وجه نو زه دا ما غوی ته ریکوست هم کړو چې زه تاسو ته دا سوال کوم چې یاره دا شیز چې کوم دی نو دا اختلافات او دا شینه چې دا شاته کې او دا ذله چې دا په مخ کې په طرف روانه شي هغه کې زمونږ نه څومره کټوتی شوی دی جنو هغه ډیره ساجيبه غونته خبره ده چې کم بجټونه بیا موږ دوی سره پاس کړیم دي او چونکه هغه نو خو غلطي خو تاسو اپوزیشن تاسو سره ولې اګری کړه بجټ ولې پات کړه او دی والد تر زما خو د ټول غټ کوېسچن دا یا 20% فند راغلی دی نو دا هم زمونږ نه ته دا هم لیفس کېده او بیا به دا مونږ له نه راته واپس نو په دې وجه مونږ په هغه وخت کې اپوزیشن پارټو دا دغه وکړ چې وایي چې دا کم فند تللی دی خو تللی دی دوی لاسه خو چې دا کم پاتې دی چې دا خوران لاړ نشي کم از کم علاوه د هغې نه باقاعده مونږ چغې والې چې وایي دا تاسو دا کم دغه چې ورکوي دا فند ورکوي دا کم طرف ته تاسو روان یې دا به مونږ ته وروسته نقصان راکوي د هغې هغه نقصان دا راووتی دی چې زمونږ د ټولو ضلعو په سوشل ویلفیر کې چې کوم د ما تاسو ته سیوینګ مشینان ووي دا فند لګېدلی دی باقي فند چې کوم دی نو هغه مونږ ته را نکړی شو د 3 سال فند چې کوم دی یا په سینیټیشن کې یا په اګریکلچر کې یا په نور مت کې چې کوم دی هغه زمونږ چې کوم دی هغه لاړه ختم شو مونږ ته لا اوسه پورې چا نه دی راکړی وجه د هغې څه وجه د هغې وجه ممداز جي چې دلته کې هغې طرف له راځو بعضې دغې کې داسې چې لکه کېدای شي ستاسو ذهن کې دام راځي زه الحمدلله په دغه دغه وسره او هغه یو سایډ ته کړی او هغه په خپله یې رامخکې شو یو خبره خو دا وه دویمه خبره دا وه زمونږ دې کې د هغې نه زیات غټ دغه چې کوم راغلی دی فیکټ چې کوم دی زمونږ په دې فنډ کې هغه زمونږ اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټ زه تاسو ته دا په یقین سره وایم چې زمونږ اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټ څومره کرپشن کړی دی ام ښکاره دی د هغې به زه تاسو له مثال در کوم چې هغه کوم ځای کې د هغه کرپشن مونږ د هغې نه وایو چې او کړی دی باقي د هغې نه لې ممبرانو چې کوم دی نو هغه کومک ونه که نه د پی ټي آی نه زمونږ علاوه د قومي وطن پارټۍ نه علاوه د عوامي نیشنل پارټۍ د یو څو ممبرانو نه که چرې نن دې ځای کې دا خبره کومه زما ورور دی زه د ټولو ملګرو د ټولو ممبرانو احترام کومه ولې چې موږ 4 کاله یو ځای تېر کړل چونکې دې وخت کې چې کوم موږ سره اپوزیشن لیډر و نو هغه به بار بار ماته وایي چې یاره ته د دې نه څه غواړئ ما به ورته چې تاسو د هر شیز نو هغه به ماته په جواب کې دا وي نور ډېرو ممبرانو به وي چې یاره تاسو خو دغه خبره کونسل نو ډسټرکټ کونسل مشر خو دی دې وخت کې ضلعي ناظم صاحب دی هغه زمونږ یو داسې انسان و چې هغه په هر دغه سره موږ سره خپل یو کومک هم کړی دی خپل یو ورورولي هم کړې ده که موږ ولې یو مسله راوړې ده هغه مسله کې موږ سره پاسېدل هم دی خو بیا باوجود د هغې چې موږ به کله زمونږ دغه لاړه اے ډي لوکل ګورنمنټ ته به لاړه نو اے ډي صاحب چې کوم دی هغه به پرې خپره ښکله نو زمونږ د ضلعې ته زیات تر نقصان 70-80% چې کوم دی نو دا زما په حساب سره اے ډي لوکل ګورنمنټ رسولی دی د هغې نه چې پکې څه کسر سره د هغه تعلق ته د خو 3 ممبرانو پی ټي آی خو اکثریتو که بدنامېده خو هم پی ټي آی کو بدنامېده هم ضلع ناظم بدنامېده نو مطلب چې دغه ټیم کې پی ټي آی صوبایي ګورنمنټ ته سپورټ نه ورکوي چې په کوم طرف دا ضلع روانه کم حده پورې چې ما ته جي پته وه او کم حده پورې ما ته معلومات دي نو هغه خپل یو تلوسه کوشش کړو بلکې د هغې مثال دا دی چې اوس دې کونسل کې د نن نه میاشت 1.5 یا 2 میاشتې مخکې کم بجټ تو بهر کې هغه بیا چې هر سره غلي صوبایي حکومت هغه غشیز چې کم دی هغه ختم کو حالانکه مونږ پاس کړم دی هغه کې مونږ سکیمونه هم جمع کړیو
چې زمونږ د 3 کاله چې کم پاتې دي د دې کې کم سکیمونه پاتې دي او د سره دا یو ممبر ته 1.5 لک 50 لک روپے ممبر په سر باندې دا ملو شي د ډېر لوی شي جوړېده لکه 75 ممبرانو ته دا شي چې کم نه دا ډېر لوی شي کم از کم 35 40 50 کروڑ روپے جوړې دي نو موږ وی چې را دا بخپل یو دغه طرف ته لاړ شي خو زما په حساب باندې راهي شي یا صدقه شي نو هغه ماته بیا پته نه لګي دا راځه دا دوه چیرې دا ولی خاص پر کمپلیټ کې با 2-3 ماته په خاص سپورت اکټیویټیز کېدل دي د دې اکټیویټیز لپاره فند د لیمبرانو به غوښته کړه د پڅ بل تر د بچرته فند راتوږي دا سیده جی چې بعضې وخت کې خو مونږ ته چې کم دغه دی نو په لومبي ځل چې کم مونږ باندې د کې کم کټ لګېدلو هغه 50% و چې 50% دا و چې څه خو ته لکه مطلب دا ټیکسونه یو شیز بل شیز لاړه ما چې تاسو ته کومه خبره وکړه چې په آخره کې 1 لک نو چې 50% کټ ولګېده نو دا 50% چې کم دی دا ورکړل شو ممبرانو ته 50% چې کم دي نو دا بیا اغوي دي کې دا یو دغه وکړو چې را دې باندې به موږ سپورتس غاله وکړو په دې باندې به موږ ټور ولګو په دې کې لاهور ته یو ډیر غټ ټریپ لګېدلو زما په حساب سره چې یو شپه تیر کړی دا چې و چې هغه په لار تیر کړی و چې واړې بوتل ماشومان د یو ځای مختلفو ځایونو وغه بوتل او ساره هلته وګرځول په لاهور کې واپس راوستل نو دا یو لوی غټ ټریپ په لګېدلو نو دې کې بازینو کې دوی کټ تا لګولې دي چې را سپورتس غاله په چېر حکومت مجبور شو چې را د کډابل نظام راوځي ډسټریکټ کونسل ختم شي ډسټریکټ ناظم ختم شي او سیټي ناظم یا سیټي ایڈمنسټریټر راوړي دغه دا خامیان سوي چې دا سیده جی چې زما په حساب سره خو لکه مطلب دی چې تاسو وګورئ نو د کم وخت نه چې ما ته پته لګي نو د هغه وخت نه ډسټریکټ کونسل را روان دي دوی ډسټریکټ کونسل ختم ک پس وجه ختم ک هغه دغه نشته ما سره او بهر کې بعضی زینو کې داسې راځي چې د میډیا په وساتت سره مونږ کونسل حامی او بعضی چې کم دینو هغه دغه حامی چې را لکنه د ډسټریکټ کونسل نه تحصیل کونسل دي نو او دغه باندې زما پورا دغه نشته جی هغه کې زیات دغه نشم کولی دي کې خو چې بعضی داسې دي چې لاندې دغه ته مونږ راشو کم چې ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسل زمونږ نیبرهوډ کونسل کې لکه خو خلک په دې دغه ولاړو ماته استړمبي سر کې وی چې ارچا وی چې را دې کې یو ډیر لوی دغه یو د دې بسلري وی لا خړمبي زمونږ دې په لاړو نو دا هغه شیزو چې لومبي خو خلک او جنگول بیا دا هغه نه پس دې کې سونه بیا هغه کې ډیر لوی سترنث یو تعداد ډیر زیات او داغه تعداد د وجه چې کم دینو دا شیز صحیح نه چلیدا دې کې خامیان ډیر زیات دي بهر کې مو خو ډیر دغه نه کو خو د دې کم سیستم یا کم دغه چې یادو نو هغه شیز اون چلیدا اوس لکه دا کوم را روان نظام چې تحصیل لازم چې کوم دي چې بسيټي لازم وي جی هغه خو په دا انرژي سونه حلقه دا لکه هغه کو سمپل مثال دا دی چې لکه اوس په تحصیل 4 او بل دا چې پتنګي کې بار یونین کونسل دی په شپقدر کې بار یونین کونسل دی ٹھیک نو زما په حساب سره لکه د کې بهر هغه کسو درې دي چې هغه پیسې والی اثر رسوخ والی نو زما په حساب سره خدا شیز هغه طرف ته نيزي چې کوم مونږ چې نچلی طبقه ته برازي دا خو بیا هغه سرمایه‌داران نظام شو چې لکه مطلب دا دی ام پی ایم هغه رواني منم هغه رواني چې دا چا وس کیږي په کروڑو روپے لګولې شي نو دا هغه تحصیل لغه شو چې کم نه تحصیل راځي دا دوه جره صورت ترقاتی کار دا زموږ د دلی حکومت کړی دي عموما دا بیلو ټینډر را دي جی نو د بیلو ټینډر چې څو را دي د ترقاتی کارونو څو په هغه باسو منفي اثرات پروت دي کېر به بیلو ټینډر داسې شي وي تاسو داسې او د بیلو ټینډر هغه باقي پیسې چې بیا پاتې هغه څه شي وي تاسو داسې وګڼئ چې لکه مطلب دا دی صوبې ترالی یو ارب روپے دا ضلع ته نو په یو ارب روپے باندې دا چې کم بیلو او تر راغی نو په بیلو کې کم از کم دا 45% کم شو چې دا هغه نه پس ټیکس بیا دا پلانکیټ ټیکس شو دا ډنګری ټیکس شو بیا پکې د خلکو ایسی دي چې یو سړی یو ټینډر والی مال وتدارا کې ز بتاله دادر کومه دا شی وی دي دلته دا مونږ ولیدل زه دا تاسو سره په قسمیه ویلې شم چې کله زمونږ لومبه فند لګیدو نو ټیکدار مال راغلی دی ټیکدار ماته وی چې بې تا ته څومره ضرورتي مانه پیسې واخله خو چونکه ماته دا شیز چې کم دی بس پرې د چیزې په خپل حکم نو الحمدلله خدای دې هغه وخت نه راوړي دا د قوم پیسې تاسو همیشه بجټ پاس کړی دی د سلور کال تاسو بجټ پاس کړی تاسو د ضلع ناظم او نائب ناظم لپاره کروڑو روپے لکه تاسو ثواب دي فند خرجي وایا د بلدیاتي نظام کې تاسو شته کړه بس تاسو بس
بجټ منظور ہے والا خبره دي تر څو پورې چې د ډومبي بجټ خبره وانه په ډومبي بجټ کې چې کم بجټ تیار مونږ لرا کړی شو او مونږ پاس کړو په هغه کې په کروڑو روپے زما په خیال سره د ډیسټریکټ ناظم صاحب پاندو ورپسې د نائب ناظم بیا چې مونږ دې سره د ناظم بجټ چې کم دین هغه مونږ 80 لک روپو ته راوستو ثواب دي فند او د ډیسټریکټ ناظم صاحب چې هغه مونږ 1.5 کروڑ روپو ته راوستو بیا دی کې هغه کم ثواب دي نه علاوه هغه چې کم خپل حساب هغه په خپل ځای خپل حساب په خپل ځای وجي ثواب دي فند به چې کم دی هغه بیلو بیا چې وکم بیلو ټینډر لاړو نو هغه پیسې چې دی هغه باندې دوی خپل منځ کې را رسیدي باغی باندې خپل دغه کې یونین کونسلز کې یا لکه مطلب دا دی نائب ناظم خو زما په خیال سره ماته نخ کاری ک خپل د جماعت اسلامي ملګرو دغه کې کم چې بیلو ټینډر اتلې وي نو په هغه کې د خپل ثواب دي فند نه چې کم دی په هغه وخت کې 17 لک روپے ډیسټریکټ ناظم صاحب مال راکړي دي د تنګي هسپټل لپاره ایکسپریس لین لپاره هغه ته 17 لک روپے سمثینګ چې دین هغه د ډیسټریکټ ناظم صاحب د فند نه تللی دي او صد پاسه 11 لک روپے چې دین او ته زمونږ د خپل ډیسټریکټ کونسل چې کوم د ډیسټریکټ یونین دا یونین کونسل فندو ناغې نه وته تللی نو دا 28 لک روپے چې کوم دین دا غتلی دي نو دا سي د اغې نه اله صاحب فند راکړي دي او د خپل ثواب دي فند نه چې کم دی نو دا سي یو ممبر چې کم هغه ته د زړه نه ګرانو یا لکه مطلب دا غ سره خط تعلق هغه له مور کړی دي دا نه چینه دي ور کړی او باقی د نائب ناظم نظامات هغه پوره پته نه لګي چې هغه چاله مونږ له خو هغه نه دی را کړی او د ناظم صاحب هغه چې دی هغه مونږه غشتي دي استعمال کړیم دي چې کم راغلي دي او چې کم پاتې شو بس هغه ډیسټریکټ کونسل کې پاتې شو دا دوی چې بیلو ټینډر کې پیسې په کروڑو یا اربونو روپیا واپس شو بیا ناظم ضلع ناظم او نائب ناظم هغه خپل کې تقسیم کړي هغه به تاسو ته یو خبره کوم چې په منټس کې به ځکني چې منټس کې کله ما د ایډي لوکل ګورنمنت خلاف قرارداد پیش کړ هغه قرارداد هغه منټس رو باسه نو هغه پکې نشته اخو میډیا ولا ته پته لګي خو تاسو ته پته لګي چې موږ چلولې او جی تاسو چلولې نو هغه دغه په منټس کې نشته نو داسې شي نو چې دوی ومنګ سره د کله چې د نن 2 کال مخکې مونږ دوی سره کېناستې دو او دا مونږه د دې هغه فند چې کم دی نو یو ثواب دي فند بیلو دغه راشي نو هغه به ان شاء الله مونږ تاسو سره خامخا تقسیمو او چونکه هغه خو هغه شیز اونو شو درو کال فند چې کم دی هغه باندې پروت دی نو دغه مونږ ته ثمرات او نسب دغه ملو شو څه فائدہ مونږ ته ملو نشو دا دوی پراچا صاحب دا سلور کاله لکه 400 اربونه روپیا فند رالو جی تاسو ماته کې د کرپشن چغواله او بعد نور ممبران چې وایي کرپشن دی ایډي لوکل ګورنمنت کرپشن کې نه زه تاسو ته یو خبره کوم بخنه غواړم زه تاسو نه یو سوال کوم تاسو کلی دي چې چغواله دا سو کوچت شوی دي چې یاره لکه مطلب دا د کرپشن خلاف आवाज اوچت کړی دي ما سیوا زمانہ چې ما په ایډي لوکل ګورنمنت کوم الزام لګولې دي عادت التما سره لیکلې دي ازتا ته ثابتوم ما چې په نائب ناظم کوم الزام لګولې دي اما ځان سره دای لیکلې ام زتا ته ثابتوم تاسو چې کوم ټیم کا کوېسچن کوي زتا تاسو ته نائب ناظم دا کرپشن چې کوم دي ازتا استاد خیمه جی دا فرنیچر تاسو وګوره زتا سره اوسمزم بالکل په دې اخیری دغه کې کستا سو خیال کیږي ما आवाज چت کړو چې ان شاء الله کله اخیری دغه راشي اجلاس دا هغه د وجې دوی اجلاسونه نه دي راغوښتي حالانکه په دغه کې دادی په قانون کې یا په آئین کې دادی چې هر منت کې چې کم دی نو دا به د ډیسټریکټ کونسل 3 اجلاس کیږي په دې مونږ आवाज چت کړی دی الته کې به درو اجلاس چې کم دی نو هغه به منټس تل دلته باندې کېدل په دغه مونږ والته هغه پر دې چې مونږ مو کته خو بیا هونه لکه هغه پوزیشن لیډر قاسم علي چې په خبرو چې تکړه هغه مخکې دا په غزه او د پر دې چې دغه څه پروت دی ډېر بدرنګ پر دې چې پروت دی تاسو چرته ډیسټریکټ کونسل ته نور ته لاړ شئ پېښور ته لاړ شئ مردان ته ایون چې ډېر زر نږدې دغه در کوم چې کله ما په میډیا باندې په الکترونیک میډیا د اپر دیر کم ډیسټریکټ کونسل چې جوړ شوی دی او هغه کې کله د جماعت اسلامي امیر چې کم دی سراج الحق صاحب دغه وګورئ نو په هغې کې به هم تاسو زړه خفه شي چې یاره لکه مطلب دا زمونږ دومره ښه نږدې چې لکه مطلب دا دا زمونږ کیپیټل پېښور سره دومره نږدې ډیسټریکټ کونسل او د هغې دومره بره حالات نو هغه به تاسو ته پخپله ظاهره شي هغې کې دغه دا راته وایي چې لکه ایډي لوکل ګورنمنټ هم کرپشن کړی دی مثلا فهد خادم کړی دی ناظم کړی دی نائب ناظم اعلان کړی
اوس دا څلور کالي د اربونو روپۍ رالي او بیا دې کې کروڑونو کرپشن وشو د دې اقتصاد به څوک کوي ګوره جی تاسو ته یو خبره کوم ایل ډي لوکل ګورنمنټ چې کله منګه راټینګ کړو نو بیا ورته چې کله په بل اجلاس کې هغوی وی چې نه دا دوی قرارداد راوړو هغه ناکامه شو که ستاسو ذهن کې راځي نو نایب ناظم هم تاسو له انټرویوګانې درکړي چې یاره لکه مطلب دا یې نه دا ناکامه شو ما په هغې وخت کې هغه ناکامه نه و هغوی ناکامه کو ناکامه په دې کې چې منټ سور شیز د هغوی په لاس کې وو مونږ خو هغې سطح پرېښي نه وو مونږ خو سره هغوی ورنږدې کړي نه وو مونږ چغه والې دا کار سم کړی دی مونږ خپل یو حق کې نشته نو دا کومه یو خبره ده چې لکه مطلب دا د کرپشن خبرې نه دي دې کې تاسو پیسې نه دی غشتې چې څومره پورې ما ته پته وه 3.5 लाख روپۍ په هغې سیټ باندې د نایب قاصد دی که سیکرټري و څه شي نه و دغه شي نه راوتي وو په هغې باندې دا شي نه اخیستې شوي وو نو په هغې کې دا فیض الله چې و نو په سبا له هغه له اډر ورنه کړ دا د کرپشن د ټولو نه غټ دغه نه دی په سبا جي تاسو وګورئ لاول به دغه ډسټرکټ کونسل هغه دغه روباسئ منټس به روباسئ بیا به د هغې نه پس هغه میډیا والا هغه کلیپس چې کوم دي هغه تاسو او بیا کونسل سکول دي او تاسو پارلیماني ګران سکول من خو جی زه خو تاسو ته ما خو زما په خیال سره تاسو په مخامخ باندې دا یې سویم ځل شو چې زه تاسو ته وایم چې لکه د دې خلاف ما خو اواز اوچت کړی دی ما دا یو مطالبه هم کړې ده په کونسل کې دننه چې زه انټي کرپشن والا تم درخواست کوم زه نیب ته درخواست کوم چې دا رونیسئ دوی کرپشن کړی دی د دوی دا د دې نه ثابته ده چې دوی دا کرپشن کړی دی خو چونکې زمونږ په دغه کې نه دی زه په خپله په نیب کې نه یم چې زه لاس ور واچوم زه په خپله په انټي کرپشن کې نه یم زه په احتساب نشاندهي وشي لکه څوک خو ځینې اپلیکیشن خو نه ورکوي خو ډېر کمتر داسې کیسونه وي چې هغې کې اپلیکیشن ورکړی شي خو لکه مطلب دا دی که په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې چېرته کرپشن وشي نو هغه په میډیا باندې راشي څوک یې د یو ځای نه والي څوک د بل ځای نه په میډیا کې سار په میډیا باندې لکه په نیوز پیپر کې سار راشي یا لکه په الکترونیک میډیا کې راشي نن سبا سوشل میډیا ده په هغې کې راشي په هغې باندې بیا هغوی سټپ اوچتوي دا خو تاسو منئ جي که نه نو تاسو خو دا شي نه مونږ درکړي دي او مونږ چغې والي دي مونږ خو میډیا والا ته م والي دي مونږ خو په هغې موجودو چې مونږ چغې والې او هغوی نه رانیو نو هغې کې خو زمونږ څه ګناه اوس نشته که نه په کار خو دا ده چې دومره په میډیا هم رالل په الکترونیک میډیا هم رالل په نیوز پیپر کې هم رالل په پرنټ او په الکترونیک په ټول سره رالل نو په کار دا چې چا خو په ایکشن اخیستی وي که نه نو چې اوس څوک په ایکشن نه اخلي او تاسو خپله ظاهره خبره ده نو زمونږ خو ګوره وي هغه وړم خوله ده دومره غټې خبرې کولی نه شو خو زه خو تاسو ته یم که چېرې زه په احتساب کې په خپله وي یا په انټي کرپشن کې کیدای شي چې ما دوی رانیولې وي او تر څو پورې تاسو دا دغه وکړئ ظاهره که تاسو پکې دا ووي چې که تا کرپشن کړي الحمدلله زه به دا یو دغه کومه چې پر ورځ د قیامت به انشاءالله داسې دغه دی چې الله پاک ته به ودرېږو انشاءالله غاړه به م پستوي چې څه پیسې راغلي دي څه دغه راغلي دي چې څومره فنډ راغلی دی الحمدلله په صحیح طریقه سره یې لګېدلی دی باقي ما خو تاسو ته ووې چې زمونږ دې کې ډېر غټ شیونه داسې دي چې دې ځای کې زما یو دغه دا دی چې زمونږ ډسټرکټ ناظم صاحب چې کوم او نه هغې کې لږ د کوارډینیشن کم و هغه افیسر سره هغه کوارډینیټر سره بیا دویم ځل په ډیپټي کمشنر صاحب لومبي ډیپټي کمشنر چې هغه طاهر عباسي صاحب دویم ډیپټي کمشنر چې هغه منتظر صاحب دریم ډیپټي کمشنر سره دوی روانو اوس چې کوم دوی لږ شان معمولی په لاره باندې رالل او هغه کوارډینیشن لږ صحیح شو هغه ټایم ختم شو نو دې ځایونو کې غلطۍ هم شته شوي هم دي مونږ دا نه وو چېرې مونږ نه وي شوي مونږ به هم نه شوي ډېرې به رانه شوي خو لکه خپل حد تلوسه کوشش مونږ دا کړی دی او ما خپل ځاني کړی دی چې لکه دا ضلعې دپاره یو سیشن جج هم یو ډي سي پي هم پیځي اسسټنټ کمشنر هم پیځي بلکې دا وزیر اعلی صاحب په هم تللی دی نن سبا چې کوم زمونږ وزیر دفاع صاحب دی پرویز خټک صاحب دوی هلته کې سرشتې دي نو هغې کې څه فوتګي شوې وه دوی په هم تللی دی باوجود د هغې هم تر اوس وخته پورې په هغې چا کار نه دی کړی لکه مونږ ډېرې زیاتې چغې ولي د ښه د یونین کونسل نه علاوه ما دا ضلعې په مختلفو شیانو باندې دغه کړی دی اوس په دې ریسنټلی په اخري دغه کې چې کوم دی نو هغه ما او جي ټرپک په جام هم وي بل دا چې هغه ځای کې زه دغه وم یو سوات نه چېرته ګاډۍ راته وي یاره دومره څوک نشته په دې 400 کې دا خبرې ټولې ما چې دا څنګه نن زه دلته کې کوم دا ما په ډسټرکټ کونسل کې کړي دي چې بهی ریکویسټ ته کوم ډسټرکټ ناظم صاحب ته نایب ناظم صاحب ته ډي سي ته چې دې ټولو ته زه دا درخواست کوم چې یاره دې کې خو کم از کم تاسو لږ څه پریمکس واچوئ زما خیال دا دی چې 2 میاشتې د هغې مو شو خو اوسه پورې په هغې هم چا دغه نه دی کړی نو الحمدلله زما زړه خو مطمئن دی مت کې راغلی دی الحمدلله
هغه مونږ سرکاري نه کړی کوشش هم دا کړی د خپل جیب خرچ نام کړی دی خو سنا سکارم کړی راځه دا دوه دا شکایت راتل کېره کوم طریقې کار بولو د هغه ورک آرډر به ټیکدار ته نه ملاوي دلته ورکو شو تر څو چې مطلوبه هغه مطالبه نو پوره دا بچا کول دا کیسه دا سیده جی چې هغه کې خو تاسو تم پته لګي مونږ تم پته لګي چې لکه تاسو په دغه کې په ضلع کونسل اوس خو زه ټیکدار نیم زه کولو مټ خبره کوم خو که بهر کې ما ټیکداریم کولو نو دا مې ایمان دی ان شاء الله چې سچ خبره مې کوله او هغه به مې چې ما سره سکیږي دا دوه چې لکه تاسو خو نن 15 بجې ټیم ختم شو 60 کروڑ روپے چارجې ترقه د پاره راغلي وي چې را بیوټیفیکیشن په نوم راغلي وي او هغه منتظر خان صاحب دلته موجود و هغه بعد هغه ډېر لکه په میډیا دغه کو یو باغی پیل شو در دوه جره منتظر خان سره د موږ د ضلع ناظم او د نائب ناظم بلا اختلافات په سره راغلي هم چې دی هغه زمونږ نائب ناظم صاحب سره چونکه هغه زمونږ کنوینر او سپیکر او هر سبا هغه ارینجمنت کو او ای ډی لوکل گورنمنت په ارینجمنت کو هغه ځکه چې د دوی کم چکونه وو کم بلونه وو دا غي د پاس کېدلو دغه به دو چې خو صفه خبره ده چې لکه مطلب دا د چو دغه به او هغه به چرته لک روپے بلو دوی به 2 لک روپے پیش کړو یا به 3 لک پیش کړو دغه نه مونږ دغه پورې خبر شي بل دا چې لکه په دې شي نو باندې چې را دا شي نه به درېدل او نه به پاس کېدل کاغه زمونږ دغه اکثر دوی وسره چیر چاړ کو بل دا خبره چې د کې به بل یو دغه داراته چې د ډي سي سیب د افیس فند چې کوم هغه بم د ډیسټریکټ کونسل نه پاس کېدا هغه بم ډیسټریکټ کونسل ورکاو دا هر شي چې هغه وکاو باقي د بیوټیفیکیشن خبره ده بیوټیفیکیشن دغه چې هغه صرف د ډي سي سیب سره هغه د ډیسټریکټ کونسل په مت کې نو او نه دغه په بجټ کې او نه دغه په دغه کې هغه یو سیده ساده یو آرډر جاری کړو چې به د دې دغه چې کوم دیندا به ډي سي سره اختیارات اوس والله علم چې هغه د پېښور دا زمونږ د گورنمنت ته طرفه صوبایي گورنمنت دی بیوټیفیکیشن پړ کې با لکه زمونږ سچېشن باندې تاسو اله لیکه نو هغه دغه اختلافات به هر حال لکه من لکه مجموعي تور اخر سوال دا مجموعي خبر بده کرپشن او دغه وکړي چې دا نظام او صدور کا تیر شو صدور کاله کې دلته اربونه روپیا رااله په کروڑو کرپشن او شو جی تاسو بار بار په دې کوسر کې دا आवाज وچت کو اچھا په لکه اکشن وانه غشته اخیری لکه تاسو سم مطالبه کوئ تاسو 15 بجې اوس تقریبا 5 بجې ټیم د ډیسټریکټ کونسل ممبرشپ زمونږ ختم شو جی تاسو ممبرشپ ختم کرپشن چې ودی چې څوک ته څوک کې عمران خان د اکشن واری نیب د اکشن واری یا انټي کرپشن دی واری زما خدا دغه دی چې د دې میډیا په وساتت سره تاسو د الکترونیک او د پرنٹ میډیا باندې به هم زما په خیال دا راځي نو دا زما یو ریکوست دی انټي کرپشن ته هم احتساب ولا ته هم کچرته وی احتساب دا غینه علاوه که د نیب دغه وی اغه تم درخواست کوم زه عمران خان د پلاس باندې ارث کې دې خبره کې دې الزام کې زما ټول حقیقت کم هدا پورې چې جی ما ته پته ده نمبر 1 خبره خدا ده زه چې د کم شیز نه نیم خبر از تاسو سره نه دغه کوم چې کم شیز نه خبره ما تاسو ته دا د ښکارا خبره وکړي د احمد جان متعلق چې کوم خبره ده د احمد جان صرف او صرف مونږ چې کوم کار لیدل دي هغه دا چې د ډي سي سیب د دفتر او د ناظم اعلی صاحب د دفتر په منځ کې یا لکه د ډي سي او د ناظم اعلی په دفتر کې چې کوم کوارډینیشن جوړو کوېسچن خدای چې بیلو ټینډر کې په اربورو یا په کروڑ روپیا واپس راړي او ناظم اعلی او نائب ناظم اعلی په خپل کې تقسیم کې ما دې ځکه ما تاسو ته خبره وکړه اصل کې مسله دا ده چې د 3 سال زمون کم بجټ دی د 3 سال د لومبي کال هغه ماته واستوي چې بیلو راغی نو هغه پنځه کم دی هغه دوی لګولې دي مال هم ترا کړی دي ما غوښتل چې د هسپتال په مت کې تمام غشتي دي او داغې نه علاوه نورو ممبرانو له هم کې دي شي ورکړي نو دغه لحاظ سره موږ ته سیوینګ وایو چې کم بچت شوی دی د بیلو چې بلاړه هغه به بچت به کنه زموږ سیوینګ به نو هغه چې کم اړخ ته تللی دي نو موږ ته لا اوسه پورې هغې ته زما خیال نه چې موږ ته فنډ نه میلو شو نو هغه ته به سیوینګ د کم اړخ میلو شي ما د یو کال درته وایي چې د یو کال سیوینګ هغوی ته میلو شوی دی د دې 3 کالو فنډ نه دی لګېدلی نو د هغې سیوینګ به کم اړخ ته تلي ډېر مهرباني